ګرانو کتونکو السلام علیکم، زم شیرین زاده. دا ټیم زمونږ سره بختي اکبر موجود دی او دغه سره به خبرې اترې کوو. د هغې نه مخکې دا خبره ما یو پیره واضحه کړې ده چې سوات کې انتخابي هلې ځلې روانې دي او ډېرې په تیزۍ سره روانې دي. ورځې ورو په ورځه کمیږي، نو دونه هغه انتخابي هلې ځلې نور هم تیزیږي. امیدواران مختلف کارنر میټینګونه کوي او یا مطلب د جلسې کوي او په غټ لیول سره هم مطلب د مرکزی قایدین هم په سوات ته په دورو دي او هغه غټې غټې جلسې کوي. په بختي اکبر سره به خبرې کوو. هغه نه تپوس کوم چې مطلب دا دی آیا ستاسو د خپل رور ولې د سیاست ته راویسو، څه وجه وه او څه ارادې دي او څه کول غواړئ مخکې؟ السلام علیکم جی. څه پروګرام و بختي اکبر صاحب لږ به توضیحه کوي چې یاره د خپل رور تاسو ولې راویسو سیاست ته؟ د ټول نه مخکې شیرین زاده صاحب ستاسو د راتلو د ټایم راکولو ډېره مهرباني، شکریه. زه به په لنډو الفاظو کې تاسو ته یو خبره وکړم چې موږ په خپله باندې زه شوم، فضل اکبر صاحب شو، موږ په خپلو ډېرې کمزوریانې لیدلې دي او دا کم مسایل چې نن زموږ په دې حلقه کې دي عوامو ته دي، د دې مسایلو موږ په خپله شکار شوي په یو وخت کې. الحمدلله نن یو خدای یو رحم کړی دی. زما په خپل دا سوچ دی، زه عالم نه یم خو خپل یو داسې سوچ مې دی چې څنګه الله پاک تا په خپل مال باندې منیسي، ستا په وجود باندې بنیسي، داسې به تا په خپل شخصیت په خپل عقل باندې به دې هم نیسي. فضل اکبر صاحب له الحمدلله الله پاک ډېر غټ شخصیت ورکړی دی، ډېره غټه پوهه یې وله ورکړې ده او ډېر غټ مخ وله خدای پاک ورکړی دی چې کم ځای ته مخامخ کېږي. نو انشاءالله هغه ځای کې به که ډېر څه نه وي خو کم سے کم 100% نه به 80% پورې به د خپلو عوامو دپاره څه نه څه منډه وهي او هغه کار به کېږي. زه پکې راځم، غټه خبره ده د فل به زه اسرار احمد صاحب دلته میټینګ راغوښتی و، په هغې کې د دې علاقې ټول مشران راغوښتي وو. ټول مشران ته وي چې فضل اکبر صاحب داسې وینا کړې ده د خپلو پیسو د په وجه باندې به زه دا پل جوړوم، نو تاسو مهرباني وکړئ زما سره مرسته وکړئ چې موږ د دې پرمیشن واخلو. ټولو سیاسي نمایندګانو د هغو نه ډرامه جوړه کړه. تاسو د خپل صحافي برادرۍ نه تپوس کولی شئ، په میټینګ کې موجود وو. نو د هغې نه پس ما دې ته ریکویسټ وکړو، نور ملګرو وکړو چې دا ښېګړې چې دي دا د جیب یوازې نه کېږي، د حکومت زور غواړي. ستا سره چې اقتدار نه وي نو تو هېڅ نه شې کولی. که دې ډرامو ته او دې خلکو ته دا خبره پرېښوده نو پل 4 کاله یا 8 کاله یا 15 کاله څه کې 100 کاله به وشي خو دا پل به جوړ نه شي. بل شیرین زاده صاحب زموږ په دې طرف باندې 8 MP ګان دي ماشاءالله تبارک الله، 2 مهینې ګان پې دي. خو ما ته په ثبوت سره ووایه تاسو صحافیانې چې په اسمبلی په کم بیس کې دی آواز اوچت کړی د ننه پورې. زه د فضل اکبر صاحب شکرګزار یم که نور هېڅ نه وي. هغو له د دا سیاسي پوینټ ورکو، هغو له د دا سیاسي خونه وښوه چې د دې عوامو مسایل دا دي، په دې خبره وکړئ. د پل مسلې ضرورت د کانجو خلکو ته به وي خو ډېر کم به وي، د کابل خلکو ته ډېر زیات ضرورت دی. داسې د په بر علاقې ته تاسو وګورئ، که زمونږ قلاګۍ شو، که زمونږ ټیغک شو، زمونږ توتانې بانډۍ شوه، زمونږ دیولۍ شوه، هغه چې مریض کېدي لاول خو به کابل ته راورسي په 1 غنټه کې، بیا به 6 غنټې اخلي هغو به ځي سینټر هسپتال ته یا سیدو هسپتال ته، ځکه چې د پل دا مسلې دي. د هغې نه خو خلک چې هغې پېشاور ته ویسي. د دې سره سره جي د دې کابل د هسپتال له خبره به ته زه وکړم. ماشاءالله د مټې علاقې له خدای پاک لیډران ورکړي په څه وخت کې هغه خپل هسپتال غټ کو. 120 ډاکټران ماشاءالله هلته ډیوټي کوي. په هر هفته کې ماشاءالله 25 اپریشنونه هلته کېږي. د کابل آبادي د تحصیل کابل یا د PK7 آبادي د مټې د هغې تحصیل نه غټه ده جي، بالکل غټه ده. زمونږ حلقه غټه ده، زمونږ خلک ماشاءالله تعلیم یافته دي، زمونږ خلک چې دی برسر روزګار راغونه زیات دي. خو موږ له لیډر نه دی میلاو شی چې هغه موږ له د کابل هسپتال غټ کړي. موږ ته سیدو هسپتال تلو ته څه ضرورت دی چې د کابل هسپتال غټ شي جي؟ دلته بغیر د تبې نه د ټوخي نه علاوه بل جي د هېڅ شي علاج نشته جي. که د چا لاس مات شو، خپه ماته شو، په دقې ټرفیک کې به ولاړي او منګورې ته به ناسي. دا د فضل اکبر صاحب منصوبې دي. بل پکې د دې بجلۍ دا خبره چې دا هم ډېره غټه مسله ده چې موږ ته په خپله باندې پته نه وه. الله دې له عزت ورکړي. په کابل کې هر ځای د په خپلو پیسو ټرانسفارمر اخیستی دی. زه خو د بهر نه راغلی یم، نو ماشاءالله ما ته دا احساس نه کوي چې لا ټرانسفارمر هم لا صحیح شو ده. خو چې زه د برې علاقو ته لاړم جي، هر چا ته د ټرانسفارمر مسله کم چې د حکومت ذمه داري ده جي، هر چا ته د تارونو مسله ده. څوک وایي ما په 2000 کې خپل کور ته بجلي رسولې ده جي، دا تور تارونه چې دي
د لینډ نه. څوک وایي ما په 2500 کې زموږ د خلکو خو غربت دی، هغه خپل بچو له د 2 ټایمو ډوډۍ وګوري که دا تارونه به روزانه صحیح کوي، دا تارونه به راکاږي. هغه کم ضرورت چې دی نن سبا چې کم د هر شهري ضرورت دی زمونږ 80% خلکو ته هغه سہولیات بالکل نشته جي. بالکل ټیک بالکل ټیک. د دغه په حواله سره څه دغه دی چونکې زمونږ زیاتره علاقه او خلک چې کم دی نوجوانان دي، دغه نوجوانانو په حواله سره تاسو پکې څه سوچ لرئ که نه لرئ؟ یاره جي د سوچ خو پرېږده، موږ پې الحمدلله عمل هم شروع کړی دی. موږ په کانجو کې دا مسله موږ ته ملګرو ووی چې یاره موږ ته د ګرون ډېره مسله ده. ما یې ماشاءالله په ټاونشپ کې تاسو هر ځای ګیم کولی شئ. وی چې نه موږ چې کومه کلی دی بر کانجو شو یا کوز کانجو شو په هغې کې موږ ته مسله ده. د نن نه 100 میاشتې مخکې فضل اکبر صاحب ما ته ووی چې که زمونږ د اغستو طاقت نه کېږي نو زموږ خو د کرایې طاقت کېږي که نه شي. نو هغو ته یې وینا کړې ده د کانجو ملګرو ته څوم چې کرکټ خلک دی یا د فوټبال خلک، تاسو نه په بر کانجو کې ځان یو ګرون وګورئ، په کوز کانجو کې یو ګرون ځان وګورئ. موږ به دل په 15 کالو د 4 کالو چې څومره اګریمنټ د هغې مالک سره کېږي موږ به اګریمنټ ورسره وکړو او تاسو له به دا ګرون پرووایډ کړو. بل جي په دیولۍ شا ورته وایي جي د نصرت په خوا کې دی، هلته الله دې فضل اکبر صاحب له د دې اجر عظیم ورکړي. هلته جي ماشاءالله د ګرون اغستی دی د 1 کال په رینټ باندې ډېرې مودې نه جي، داسې ګوډن ورته وایي جي په هغې کې ګرون اغستی دی د ډېرې مودې نه جي. داسې نصر د دې خو بله علاقه ده جي په هغې کې وینا شوې ده. داسې موږ چې په کم ځای کې ته ځو جي ځکه چې تاسو پته ده ټوله غرایزه علاقه ده، خواران ماشومان ټول په خوړونو کې ګیم کوي. نو زمونږ دا کوشش دی جي او الله دې رحم وکړي که د قوم اعتماد وکړه فضل اکبر صاحب له دغه عهده ورکړی شوه نو زما پوره یقین دی انشاءالله چې هر نوجوان د کور مخې ته به ګرون انشاءالله او په هر کلي کې به ګرون انشاءالله. که قیمتي نشي نو دی به په حکومت باندې په هر څه جوړي جي، د اګریمنټ په جوړ باندې د کرایې په جوړ باندې خو هر ځای به انشاءالله ګرون پرووایډ کوي انشاءالله. بل پکې زه یو زیاتې ګڼې خبره کوم جي موږ خو لوکوټي دا سمې خلک یو خو غرایز علاقو کې د اوبو انتهایي مشکلات دي جي چې کم ځای ته ځو جي هلته هر سړي ته د اوبو مسله ده. نو الحمدلله د ډېرې مودې نه فضل اکبر صاحب په دې میشن باندې روان دی چې هر ځای د کویو ارینجمنټ کوي چې په کالا کې لیکې پکې الحمدلله شي دي، په دیولۍ کې پکې شي دي. شاډېرۍ یو غرایزه علاقه ده 120 130 فټ کې هلته اوبه ښکاره کېږي، هلته الحمدلله اوبه یې ورکړي دي. په قلاګي کې شي دي، منجه ورته وایي ماشاءالله یو ډېره ښکلې علاقه ده جي په هغې کې د اوبو ارینجمنټ کړی دی د خیره. خو الله دې رحم وکړي چې دا د حکومت په سطح باندې وشي چې هر ځای دا کار وشي او هر ځای دا سہولیات پرووایډ شي. بل به زه د سیل په باره کې یو خبره کوم، موږ چې کوم ځای ته ځو نو موږ اکثر خان فضل اکبر صاحب دا ځای ونیدو کېدای شي دی وایي چې دا د کالامه د بحرین نه ښه ځای دی، الله دې رحم کړي چې دا سیل والا درته راشي. بله ورځ موږ قلاګي ته روان وو جي نو دې هغه ملګرو ته دا خبره وکړه چې زما یو غټ ارمان دی چې دا زموږ دا څومره ښکلې ښکلې علاقې دي چې دا د پنجاب خلکو د کراچۍ خلکو د بهر ملک خلکو ولې دی د هغو دپاره د روډونو ضرورت دی، د هغو دپاره د بجلۍ ضرورت دی. نو الله دې وایي وکړي چې زه د ټول نه مخکې د حکومت په سطح وکړم که اعتماد وشو او خدای دې ماله دومره سره راکړي که د حکومت دا اعتماد په ما ونه شو چې زه د خپل جیب وکړم دا ارمان زما پوره شي. ټیک شو، ډېره مننه. تاسو د بختي اکبر صاحب خبرې واورېدې، د هغوی یو عزم دی، یو ویژن دی او خواهش دی چې د عوامو او د خپل علاقې د خلکو خدمت وکړي. نو د دې ورور فضل اکبر صاحب د PK7 نه ولاړ دی او مطلب دا 25 جولای باندې دا امید کوي چې مطلب دا هغه په دې مقابله کې شریک دي. نو ګورو چې په 25 جولای باندې عوام څه فیصله کوي، د هغې به انتظار کوو. د هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.